فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله. وإن حاجوك كجددو جګړه کې تاسو اے محمد صلی الله علیه وسلم خاصموک یا محمد صلی الله علیه وسلم فی الدین په دین کې تاسو جګړه کې نو فقل لهم ورته اسلمت وجهي لله دا جواب ورته نور سره خبر مکو ته دا وایا چې ما تابع کړی خپل مخ طرف د الله ته ما بزو یعنی زما د الله وحدانیت مانم ومانه تبعانی هغه چې زما څوک تابع دي زما امت پیګه وقل دعوت للذين اوتوا الكتاب والاميين چې هغه خلق ته وایي چې هغه کتاب چې يهود او نصارا دي اول امین مشرکین دي امین نه مراد مشرکین مراد دي د مکه هر ځای کې په قرآن کې امین راشي دي نه مشرکین د مکه مراد دي ځکه دا هم نام پړو پیګم چې چا به تاسو په وخت کې هو دا به کول مشرکین خدا شو کنه بلال روان چې خپل ونه ګټه به بیا متاغه ته سیده وکړه کله به بوټي ته سیده وکړه کله ونه ته سیده وکړه نو دا نام پړو بالکل نو په دې شې باندې نو کله د دوتا ته وې دا اهل کتاب یا دا امیین اسلمتم چې تاسو اسلام راوړی دی ان اسلمتم تاسو اسلام راوړی دی تابع یې کنه فین اسلموا فقد اهتدوا که جدو یعنی تابع شو د الله تعالی نو هدایت به موت فقد اهتدوا من الضلاله وان تولوا قدوا اراده کړ اسلام عن الاسلام نو فانما عليك البلاغ تام تبلیغ دی والله بشیر بالعباد الله دې کې په خپل بندگان نور حالات الله ته لکه ما تاسو د هدایت منسوخ شي د آیات ته قتل سره پوه شئ کنه دا پوه شئ اچھا جی اوس ذکر د بعض شیخ سی وی ذکر بعض احوال شنیعه یهود دا اتیا آیاتونه خو ټول هم د دو کې ذکر شوی دي کنه ذکر د بعض احوال شنیعه د یهودو لا یظلمون پر دا بیان دي وهم لا یظلمون هغه دا ټول احوال شنیعه دا دي چې دو منکرین توحید نه او بل دا چې دا شنیعه افعال دا دي چې دو پیغمبران قتل کول پیغمبران قتل کړو پیغمبر کنه دا افعال شنیعه دي نو الله تعالی دو ته تخفیف اخروی او خیوت دا او تخفیف اخروی دی تخفیف اصول قرآن کې ان الذين يكفرون بآيات الله بشکا خلق چاغو کفر کې پایتون د الله تعالی باندې او دا رنګه ويقتلون النبيين او قتل کې پیغمبران بغیر حق پناه حق طریقې سره ويقتلون الذين يأمرون بالقسط او دانګي دو قتل کیا خلا چې هغه امر په عدل سره کې بالقسط بالعدل انصاف سره من الناس د خلقنا وهم اليهود هغه يهود ویرویا حدیث کې راځي چې انهم قتلوا 43 نبيا 43 نبيا درې صالح پیغمبران دودا قتل کړو او چې چا و منه کو دا مرګري نو هغه د پاس سل کسان دا ټول په ورځ کې قتل کړو پیغمبر نو دا د دې وجه دوبا دا قتل کړو نو چې چا به امر په قص عادل سره کو دا مرګري به نو هغه قتل کو من الناس نو فبشرهم زیر ورکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوتا دا تحکمان دی دا خو زیر نه دی چې عذاب علیم دی دا زیر خنه دیتا یعنی دا ایو مسخره کوي ورته فبشرهم دول زیر ورکا عالمهم عالمان کا بعذاب علیم بعذاب مولم سره بعذاب درناک سره دول عذاب درناک ورکول شي اولئک الذین دا خلق دے حبطت اعمالهم چې دو باطل کړ بطلت اعمالهم ما عملوهم من خیر
چې کوم خیر عملونه کړي په دنیا او آخرت صله رحمی کړ دا صدقه ورکړه چاله هغه لار برباد شو وما لهم ان بيدو ذبا من ناصرين مددگار مانعین لهم من العذاب دا عذاب نه بده الله تعالی سبحانه دی الله به عذاب ورکړي علم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب آیات نو ګوره علم تر ما علم تنظر خلق ته چې ورکړل شوی هغه ته نصیب او حصہ حظا من الكتاب کتاب چا تورات ته دوله حصہ د تورات نه ورکړل شوی او یدعون الى کتاب الله په داس حال کې جدو بلی کتاب د الله تعالی ته لیاحکم بینهم جدو فیصله کې ما بین دو کې ثم يتولى فريق منهم بیا په دغه کتاب کې دو بیا ګرځي یو جماعت دونه یعنی الله د خپل کتاب او عمل نه کوي وهم مورزون او دو اعراض کوم کی د قبول حکم دی لکه اوس نات رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفاتونه چې په تورات کې هغه د کوم عمل کوي پیګل کنه نو دا د دو دا کار دی يهود دا د دو ټول هغه قبایح او هغه احوال شنیه دي ذالک دا چې بانهم په سبب د دې سره تولی او اعراض د دو د دینه دا ولې بانهم قالوا دوبوي دو پدې مغرور پدې دوکه کېدل چې قالوا دوبوي لن تمسنا النار الا اياما معدودات من برنم سکی انا بر هرگز ومن تنار شور جهنم الا اياما معدودات مگر غرض شمار کړي شوی چاغه 40 یومن صریح رضی صالح علیہ زمون پلان نکانو د شی عبادت کړو دا صالح علیہ دې دا موږ ول جهنم ته ورو شو بیا وته وجود بس موږ د بیا جنت ته وغرهم فی دین ما الله وی دوکه کړو لا دین ددو ما کانوا یفترون هغه چې دو دي ځان جوړي ما كانوا يفترون من قولهم ذلك دا افتراء دا دوی ځان چې لن تمسن النار الا معدودات پیګه به کنه دا دوه خپل هندي خبرې دي اسې ځان خوشاله فكيف سبب حال اذا جمعناهم ليوم الله وي سبب حال دو بیا فكيف حالهم اذا جمعناهم ليوم لام په معنی لفي سره دی دا حرف جرا یو په بل په معنا راځي سبب حال د کله جمع کیدو لرا لیوم فی یوم فاغرز کې لا ریب فی جبار کې سشک شبن جو هو یوم القیامه شاغل د قیامت پیګه به ووفیت کل نفس اپورا پورا اور کې هر نفس تا جزاء ما کسبت بدله د هغه څه چې هغه کسب کړی دا عاملت من خیر و شر که خیر دا که شر دی دا پورا جزا بول شروع ده الله وی چې دا ومغل ورکو بیا وهم لا یظلمون دو سره د خلق سره زیاتې نه کیږي بالکل یعنی الله دا پورا حساب کتاب وسره کیږي د شر او د خیر لا یظلمون دې اوس په څه په مخ کې بشارت شیخ سے وی چې بشارت د غلبې د مؤمنینو زیر د غلبې د مؤمنو بر اعداء په دشمنانو باندې با عنوان مناجات و دعا په عنوان د مناجات او د دعا باندې چې الله تعالی د دعا کوم لوی ولې الدعاء مخ العبادت کنه نو د دې وجنا الله تعالی ډېر داسې نه په دعاګانو سره کامیاب کړی پیګه وکړه حسابن پور دا حساب کم ځای پورې حساب ما یشاء بغیر حساب دا ذکر د توحید دا دریم نمبر دی قل اللهم مالک الملک دا سم دی دا دریم کرت دی دو خو مخکې ذکر شو هغه ځینې تاسو یاد دي کنه دا دریم دی قل اللهم مالک الملک
او وته ته اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم اللهم اے اللہ اللهم معنا صدا یا اللہ مالک الملک ته بادشاہ دو سلطنت والا مالک تم سلطنت ته او توتی الملک من تشاء تور کوي بادشاہی هغه چاته چې ستا خوښ شي من خلقک د مخلوق خپل توتی ملک من تشاء من خلقک وتنزع الملک او اخلی ته سلطنت بادشاہی لمن تشاء او چې تا ته کله دیو نه اخله بلتا اوله کې د بل نه بلتا اوله کې ها وتعز من تشاء ته عزت ورکې بعض ته بیتایها ایاهو چې کله دا ولا ورکې هغه یا حاکم شه د پاکستان پیګه وګڼه نو هغه بیا عزت ولا ور لیکن بل طرف ته وته ذلو من تشاء بل طرف ته هغه بیا کته پروت بیا قید کې به ځان مچال شوی پیګه وګڼه ذلت ورکې هغه چاته اصلاح خوخوي بنزعه منه چې هغه ته واخله حکومت پیګه وګڼه نو ذلت ترش ها دا د الله کار دی دا دورانیت دنیا کې دا د الله کار دی بيدک الخير په قدرت ستا کې خیر دی بيدک ذکر دیت مردان قدرت دی په قدرت ستا کې هغه خیر او خوبی ده دا ته دا ځکه انک علی کل شیء قدیر ته په هر شي باندې قادر یې او دغه رنګې تولج الليل فی النهار تدخل الليل فی النهار ته داخله شپې لرا پرده کې وتولج النهار او ته داخله تدخل النهار فی الليل په شپه کې مطلب دا چې شپه وګړي کلا او ورځ لنډيږي کله ورځ وګړي شپه لنډيږي او دا سم کې چې کله شپه راشي نو ورځ لاړ شي لکه ما نور پرې وته زه به پسې شپه ده کړم بیا سات چې سبا راوخېږي بیا ورپسې پیګې به کوي دا ټول کارونه ستا دي تولج الليل فی النهار تولج النهار فی الليل وتخرج الحي من الميت ایا الله ته وباسي ژوندې کوي ته حي لره ژوندې لره من الميت د مرنا لکه حي چې ته وباسي د مرنا لکه نطفه نو د هغې نه ته څه شی جوړ کړې انسان جوړ کړې په رحم د مور کې مړ اوبه دي هغې نه دا یا لکه د چرګې یا د مرغۍ اګۍ ده بیزا پیګه بګه نو هغه مړه ده د هغې نه ته بچی راوباسي پیګه بګه نو تخرج الحي من الميت وتخرج الميت او ته راوباسي مړي لره من الحي د ژوندي ده لکه اوس هغې د چرګه راوباسي ژوندي نه هغې خو مړه ده که نه یا د انسان نه نطفه راووتله نو هغه خو مړه ده که نه او یا دا چې ته ژوندې کوې چا لره وباسي ته مړي لره د ژوندي نه او یعنی د کافر نه مسلمان پیدا کړي لکه ابراهیم علیه السلام د حضر نه پیدا شو او ته وباسي ژوندي لره د مړي نه لکه د نوح علیه السلام نه څوک پیدا شي کنعان پیدا شي پیږې به که نه پیږي دا وایه بس دا شان کول وترزق من تشاء بغیر حساب او ته رزق ورکوې الله تعالی هغه چاته یې خوښه شي بې حسابه بې کتابه رزقا واسعا رزق واسع والا ورکوي هغه به په پوزې پاکول باندې نه لیکن تا هغه سره به د مال دولت چې هغه به څه اندازه نه پیږې به که نه نو دا ټول ستا په اختیار کې ده هر څه پیږې به که نه این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده پیگه بگنه لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء شیخ سے فرمائی کہ ممانعت دوستان از دوستی دشمنان اسے سے لوگو الفاظ کے دیر مطلبی
منع د دوستانو دا الله دوستان چې دي هغه منع کوي از دوستی دشمنان د دوستۍ د دشمنانو د الله دشمنانی استا نو دا غي نه منع کوي تاسو تبا یعنی چې الله دوست دی نو تبا د دوستی د دشمنانو د الله سره نه کوي یا د خپل دشمنانو سره چې هغه کافر دي واده وکړه هغه به دوست نه دا مګنه چې دا ما دوست یا زه کامیاب راغلم دا شو نو دا کافر چې کوم دی چانه دوستی کی معنا د دوستانو د دوستۍ د دشمنانو بل عبادت په دام اخر رکوع پر رؤوف بل عبادت دام بیان کی الله تبارک وتعالى فرمایي دا مخکې دا بیانو شو دلایل بیان شو چې دا شي اوس و سمرای د دې دا ور وتره د مشرکین د اهل کتاب او چې سره قطع تعلق وکړي تعلق قطع کوي دا ستاسو دوستان نشي ګرځي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء ندی نسی مومنان کافران را اولیاء اپ دوستای سره یوالونهم چې دوسره دوستی کوي اولیاء یوالونهم چې دوسره دوستی کوي من دون الله غیر د الله من دون المؤمنین غیر د مؤمنانو دون په معنا د غیر سره مؤمنان به مؤمنانو سره دوستی کوي مسلمان حکومت بعد مسلمان حکومت سره دوستی کوي پیګه به کنه کافر چا دوستی کیږي نو واځي وما يفعل ذلك هغه چې دوستی وکړه دا کار وکړو یوالیهم دوسرا دوستی کو یوالیهم دوسرا دوستی وکړه يفعل ذلك نو فليس من الله في شيء فليس من د حذف مضاف ته فليس من دين الله في شيء دې بي دین شه دا د دین د الله تعالی نه د پیږي شیس کی دغه جدد کافر سره دوستی مسلمان پرې خو کافر سره دوستی فليس من دين الله في شيء الا ان تتقوا منه تقاء که تاسو بچ کے ځان منهم ددونا د دوستۍ ددونا تقاتن په بچ کول سره چې تاسو ځان بچ کے په بچ کول سره او تاسو دوستي ونه کړئ نو تاسو کامیاب یې ويحذركم الله نفسه او یری الله تعالی تاسو لپاره د نفس خپلنا څنګه نفس خپلنا يحذركم الله يري تاسو يخوفكم الله نفسه بأن يعني أن يغضب عليكم إن واليتموهم كتاسو دوسرا دوسری کو غضب درمان الله تعالی نازل پیګه نه پیګه یاره دا چې الله غضب بدرمان نازل شي ويحذركم الله نفسه يري تاسو الله تعالی خپل ځان نه چې ان یغضب علیکم ان والیتموهم کتا دوسرا دوستی وکړه الله غضب بدر مې نازل شي پیګه کنه پیګه مطلب دا غش والى الله المصير الله تعالی رجوع تاسو يرجو طول برجوع کوي الله تعالی مرجع تاسو الله تعالی فیجازیکم تاسو لاره ولا بجزاء بدل کی خپل اعمال قل ان تخفوا ما في صدوركم قل لهم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویدو تا جار مجرور مقدر دی لهم ویدو تا ان تخفوا ما فی صدورکم کہ تاسو پټوای هغه څه چې تاسو په زړونو کې دي فی قلوبکم فی صدورکم ذکر د ظرف مراد نه مظروف ته مظروف په سینه کې څه شی پر زړه پر دي ذکر د صدور د مراد نه زړه دی قل وتوای ان تخفوا تاسو پټوای ما څه فی قلوبکم من موالاتهم فی قلوبکم من موالاتهم د دوی هغه دوستی تاسو په ځل کې پټه پرته ای ولې آباد بکې راوځي ګاندل لکه ها مسلمانانو په حکومت کې باز بکې پټ دل کې لار واسه وی دوستانه پټه اچا سره وی د دشمنانو خپل سره وی کې نه وی ها زمونږ دشمنانو سره وی ولې قل لهم ان تخفوا ما فی صدورکم کتا سو پټ کې هغه څه چې تاسو په قلوب کې دي من موالاتهم او تبدو یا تظهروه تا ظاهر کړي
نو یعلمه الله الله په معنی عالم دی کته بزرګ کې پټ کیوم په عالم دی او کخکارای کیوم عالم دی نو د دې وجه نه پټول ستا لا هم بې ځای دي پیګه به کنه پیګه الله ته خو علم شته پیګه هغه نه خونه شي ټول ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو يعلم وهو دا مبتدا او دا الله تعالی علم دې باغ سچ بسمانونو کې وما في الأرض والله على كل شيء قدير الله په هر شي باندې قادر دی ومنه تعذيب من والاهم بعضې د قدرت الله تعالی نه چې قادر د عذاب ورکول دا چا چې والاهم چې دوستی کوي دشمنان د الله سره نو د الله د دشمنانو سره به دوستی نه کوي ممانعت ته دوستانو از دوستی دشمنان شیخ دی والله نو دې ټول باندې الله تعالی علم دی یوم تجد كل نفس ما عملت من خير اذكر یوم ظرف سے کنا عامل و مقدر یاد کا حضرت اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجد كل نفس چې بیا مومنی هر نفس په بیا مومي ما عملت من خير هغه چې د کار عمل کړی خیر نه محضرن حاضر هغه به تم سامنے آمنے سامنے ورته پروت دی وما عملت من سوء هغه چې د بدی کړی دا نو هغه به مو ورته مخامخ پته وي پیګه وګا وما عملت من سوء محضرن هغه مو متحاضر وي اته کې بیا پټ پنا نشتا نو دیو کې با تودو لو ان بینا دیبدا دوستو کا ارزوبو کی دی لو ان بینا جب ما بین د بدای د کې و بین او ما بین د کې امدن بعیدن هغه مسافت لروي غایت و نهایت البعد چې له نهایت لروال سره کې بخوي دغه چې هغه بدی دا د ته خو باغې باندې تکلیف نشي کنه ويحذركم الله نفسه يري تاسو الله تعالی د خپل نفس غوړه کرر ولې تاکید بیا مقرر و مکمه ويحذركم ويحذركم الله نفسه ته کوي کنه تتقوا منه تقى ويحذركم الله نفسه دلته قدام اچھا جی والله رؤوف بالعباد الله دې مهربان دې په خپل بندگانو باندې لار او تنیغم خیخ کګم او تخی چې دې کګی نه ځان ساته په نه غلار باندې د فیدې ژوند او تخی د دوستان چې ستا کوم دوستان ګرځي هغه تخیتا ته وایي ان شاء الله ته وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني آغاز د مضمون د رسالت او شروع شو دا یعنی ورو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت دا کې دو دې نجان ولوي چې ما نعبدو الاسنام الا حبا لله ليقربونا الیه من چې عبادت کو د اسنامو مشرکین بداوي دا د وجه محبت زمونږه د الله سره چې مونږ نږدې کې الله ته په دې باندې الله خوشاليږي نو مونږه چې د دې بوتانو عبادت وکړو نو مونږ باندې نږدې کې الله ته خو واده کنه نو دا اوس دی وی شیخ سے بھی آغاز مضمون رسالت و بیان آن کی معیار محبت خداوندی او بیانی آغاز چې هغه معیار د محبت الله تعالی وی او اتباع رسول است او تابعداری رسول الله صلی الله علیه وسلم پیګه بنا نو دا بیانې اوس دا کوم ځای پورې الکافرین پورې دا یو یا ته الكافرين ذلك فإن الله لا يحب الكافرين ذلك قل او محمد صلی الله علیه وسلم لهم دې مشرکین تا او دې اهل کتاب وتا
چې دوی وایي چې ما نعبد الاسلام الا حبا لله ليقربونا الیه قل لهم دوی ته ووایه ان کنتم تحبون الله که تاسو د الله سره محبت سره نو ډارې کې ورنه ساتئ چې تاسو مې بوتان راولئ او دوی ته ووایه ان کنتم تحبون الله نو فتبعوني زما تابعداري وکړئ زما نبی علیه السلام ته وایي ته دا ورته ووایه چې زما تابعداري وکړه نو یحببکم الله الله به تاسو سره محبت وساتي پوهېږئ که نه پوهېږئ ویغفر لکم ذنوبکم بل طرف ته به بخشش وکړي تاسو ته ګناهونه ستاسو والله غفور رحیم به الله ډېر غفور دی لمن تبعني چې څوک زما تابعدار شي هغه الله بخښي او رحیم دی مهربان دی به په هغه باندې نو د دې وجه زما تابعداري وکړئ نو دا تابعداري دی الله ته قل لهم اویدو تا دا هم چې اطیعوا الله والرسول تاسو اطاعت د الله د الله د رسول کوي فيما یامرکم به من التوحید هغه چې امر کی تاسو توحید الله او د الله رسول تابعداري فيما یامرکم به من التوحید فإن تولوا کجدو اعراض کو ٹھیک ہے بیٹا الذين دو اعراض کوي نه اعرضوا عن طاعت سا طاعت ونکو اطاعت الله رسول ونکو فإن تولوا نو فإن الله لا يحب الكافرين الله محبت نشدي کافرانو لا کافر شو بیا چې الله او الله رسول اطاعت نه کوي فإن تولوا اعرضوا عن طاعت نو فإن الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم دا اوس ذکر دو استفاء شیخ سیوی ذکر استفاء بعض برگزیدگان خداوند پیغام چې کوم الله ته غوړه خلق ته هغه بیانوي او چاغه څوک دي پیغمبران دي بعض نمونه اخلي الله تعالی دا ذکر کوي الله تعالی چې داخله غوړه دی الله تعالی ان الله اصطفى آدم الله غوړه کړی دي څوک له چاله آدم له ذکر توحید دا څلورم نمبر پیګه دا چې تاسو یعنی الله د پیغمبرانو اطاعت وکړي ورسې دا نه ان الله اصطفى ذلك ان الله اصطفى الله غوړه کړی دي آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام او آل ابراهیم او آل ابراهیم علیہ السلام دې ټول راغله دغه چې ابراهیم علیہ السلام نو رسو پیغمبران ټول د اولاد کې و آل عمران او آل د عمران علی العالمین عمران آل چاغا څوک دا عیسی علیہ السلام دا پکې علی العالمین په عالمینو زمانه باندې الله تعالی غولا غرواله ورکړ چې الله تعالی بجال الانبیاء من نسلهم چې الله د انبیاء ټول د دوی نسل نه ګرځولي پیګه دا غوړې کړ دا هغه انبیاء دي چې دونه الله تعالی پیغمبران ګرځولي آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام دا ټول هغه لوی هغه علماء هغه انبیاء چې هغه نه دا ټول انبیاء د دوی په اولاد کې راځي آل عمران علی العالمین ذکا ذریه بعضها من بعض اولاد دې دا بعض دونه په بعضو کې ذریه معنا یعنی ولد ولدا منهم دا بعض د ټول نه لکه آدم علیہ السلام نه ټول پیدا نه دي نوح علیہ السلام آدم ثانی وکړ دا کې د آل ابراهیم علیہ السلام نه رسو بیا ټول څو انبیاء د اولاد کینو دا کې آل عمران پیګه دا سر لوی راو والله سمیع علیم الله اوریدون کې خاوند علم دی دا لوی هسته الله تعالی چې دوی غرواله ورکړي برګورځيدګانو په مخلوق باندې دا الله ته نږدې او تاسو د دوی تابعداري وکړئ دا ته الله او ته رسول تابعداري وکړئ نو تاسو په توحید باندې قائم پاتې شئ
اذ قالت امرأة عمران دا اوس قصه د حضرت مریم علیه السلام شیخ سی وی قصه حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام دا بیانې تراغه حساب کوي من یشاء بغیر حساب دا بیا پسې دغه روان دي دا مکه اجمال او د تفسیر کی اذ قالت امرأة عمران یاد کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذکر پاغه وخت چې وی خدای د عمران خدای څوک و بیبي حنا رضی الله عنها پیغمبر بیبي حنا رضی الله عنها دته هغه نوم حنا او خدای د عمران نو دې اشتیاق کو د ولد شوق د ولد پیدا پزړه کې نو دې دعا وغوښته الله نه چې الله مال بچی راکړي نو الله تعالی د دې په نس باندې بچي پیغام محسوس کړ چې زما په نس بچي دي پیغام نو په هغه وخت چې وی خزه د عمران رب اے خدا انی نذرت لك ما فی بطنی محرم او د دې خاوند چې نو هغه مخکې نه وفات شو او د په نس باندې بچو نو دې دا سوال وکړه الله نه چې خدا ما نظر کړی دی نظر تو لکا ما ستا بنوم باندې نظر کړی هغه څه چې زما په خېټه کې دي او محررا چې دې سوي دې عتیق بوي یعنی آزاد بوي خالص بوي د شواغل دنیا نه لخدمت بیتک المقدس دا بستا د کو د هغه خدمت پکې چې دا ما دا بچی راک نو زبا دا وقف کوم چاته بیت المقدس ته د هغه خدمت ته پیګه لا نظر مان انی نظرت لك ما وګر استاد پر هغه څه چې ما په خېټه کې دي محررا پیګه چې هغه به آزاد وي د سنه د هر سنه خالص د شواغل دنیا نه به آزاد وي خدمت ته بیت المقدس پکې بس فتقبل مني الله دا سوال ما قبول کی انك انت السميع العليم بیشک ته اوریدون کې دعا زما انك انت السميع للدعاء او عليم تعلیم بنیات پنیتونو باندې با زمانه دادې فکر دې یعنی دا سوال او عمران چې کوم دا وفات شو او دا حامله پاتې شو داس پیګه وکړه نو چې دا بچې پیدا شفلم ما وضعتها هر کله چې دې وځي کو دې بچی لا نو قالت یا ربي اني وضعتها انثى او وی دې چې خدایا آیا وبګه ندا حذف کړي نو قالت وی دې معتذرتن عذر کې دا عذر بیان یا ربي خدای اني وضعتها انثى ما خوځي کو زنانا خدا یعنی جنې پیدا شو ولدتها جاریه او دا خوا وکانه ترجو ان يكون غلاما چې دا به الک به معنا پیدا شي ځکه چې په دغه زمانہ کې ما وسوم چې آزاد اول دو الکان راځي د جنکو خو نه جا خدمت ته بارا د بیت الله یا د جمعه یا د زید پر خدمت ته ورخو الک وی کنه نو دې دا عذر بیان کړ او والله عالم بما وضع الله ته معلومه چې ما کوم وځيګو کوم بچي پیدا شو بیبي مریم پیدا شو کنه پیګر وليس الذكر كالانثى ان نر پشانت د مؤنث و اني سمعت ما د نوم کې خود مریم پیګر ما د نوم مریم کې خود چې دا به آزاد وي داسي و اني اعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم آزاد دعا کوم چې الله پناه ورکې دی لا به مریم لرا په خپل ذات سره بکا په خپل ځان سره ان ته دل پناه ورکې د وذريتها د اولاد لرا من الشيطان الرجيم د شیطان رټل شوی نو د دې وجه حدیث کې راځي چې
دا دعا د دې قبول شو ځکه چې ما من مولود حدیث کې راځي کنه ما من مولود یولد الا مسه الشیطان کله چې بچی پیدا کی اندر سکونډر اور کی شیطان ا بچی چې کله پیدا کی کوم خیال دا وخت دی یو چغه आवाज کوي کنه لیکن دا د دین الله تعالی دا او حضرت عیسی علیه السلام د دوړو یعنی په وخت پیدائش کې دوی چغان دا وایي आवाज انده که شیطان دا ویل شیطان د سکونډر اور کوي او دې ته خدواش کښو چې ني وایزو ها پدیس بکاتا او ذریتا د اولاد من الشیطان الرجیم عیسی علیہ السلام پکې مراغه فتقبلها ربها بقبول حسن نو قبول کړ دې مریم لرا بقبول حسن په قبول او خسر بس الله تعالی منتظم قبول ده بعدا په خدمت کې چا د بیت المقدس وانبتها او دا لویول دی لرا نباتا حسن بلیواری خسر رسل بدل ویدل انشاءها پیگو کنا بخلق حسن نو روایت کی راځي جیتان وته فی اليوم کما ينبت المولود فی العام په یو ورځ کې ودما دال ویدل لکه چې په کال بچی لویږي پیګه کنا یو ورځ چې په پیتیر شو نو دومره بلوي شو دا لکه چې ماشوم په کال کې وي نو دا نبات حسنه شو وقف لها ځکه نظر وسله بیت المقدس ته او ته وی چې الته کې بیت المقدس کې چې کوم منجورانو خدمتګارو د بیت المقدس هغه به جګړه شو چا وی زبې پالنه کوم نه ماشوم وږي چاوي زبې پالنه کوم چاوي بلې زبې کوم پدې کې زکریا علیه السلام د منجورانو نه یو دیو زکریا علیه السلام دا زکریا علیه السلام چې ونه دا د دې د ترور خاوندو یې رشتہ دار نو زکریا علیه السلام یې چې دا بزو پالنه کوم زکه دا ما سره رشتہ دار نو دو پدې من حسن واچو وقف لها زکریا حسن زکریا علیہ السلام راوت بل ذکر راځي چې حسن جو اچول باندې هغه داسې یو نه او بوبوي هغه کې حسن واچو چې چا حسن په ځای ودرېد دا کاغذ نو هغه وبوي نوري نو هغه به د کفالت کې چې حسن ووځو نو هغه زکریا علیہ السلام باغ د کتاب دا نور وبو وړ بیا چې واچو دریم ځل بیا هم دا قشن چلو بس زکریا علیہ السلام دے وقف لها زکریا پیگے بھی کنا بھی کل ما دخل علیہا زکریا دعوی پا دار دیر دا برا بیت المقدس مانے برا دیم چت کیو لے غرفہ ورکیو کمرہ ورکیو نو چی دے بکر داخل دے کل ما دخل علیہا چی زکریا علیہ السلام با داخل دے پا دے بھی مریم رضی اللہ بانی زکریا المحراب دا غرفی تا دا اوچت محل تا وجدا عندها رزقا دیو بیامونتو دی سر رزق دا سر رزق بو چه اغوا بے موسم رزقو دی جیمی میوہ آغا پوڑی کی میراوی دا دی اوڑی پا جیمی ہر وقت وہ میوہ پرتا ہو دیکھو کہ قسمہ قسم میوی با دی ساپتے دی ہر یہاں سے جدا دا دی سکرہ لی قال یا مریم انا لکی حاضر حضرت زکریا علیہ السلام ہوئی کہ اے بی مریم انا لکی حاضر من این لکی حاضر لیکن جانا دارا جیتا دا میوی نو قالت جواب ورطا ورکو یہ مریم رضی اللہ قالت دیوی چی او وحی صغیرتون دا ویڈیرہ وڑا ودا وقت او دیوی چی ہوا من عند اللہ دا دی اللہ طرف ہما راضی کنا یا اتینی بیہی من الجنت دا ہمارے جنت نازی ان اللہ یرزق من یشاء اللہ رزق اور کیا چاہتے فخشی بغیر حساب بے حساب رزقا واسعا لا تائبتا
ستړیوال نه وي رانوال نه الله ولا مخې ته راوړي دا حالات یې پې ولیدل پوهېږئ چې دا ولیدل نو په دې وخت کې د حضرت زکریا علیه السلام شوق پیدا شو او د ده هم اولاد نه ولا تر اوسه پورې پوهېږئ که نه او اولاد یې نه و د زکریا علیه السلام نو دو دا نو شیخ صاحب چې قصه دعای زکریا علیه السلام برای فرزند ارجمند د ځان خپل د فرزند دعای وغوښته ځان ده چې یاره دا الله تعالی بې موسمه میوه د بیبي مریم رضی الله عنها مخې ته ورځئ نو بې موسمه اولاد ما لا نه شي راکولی اګر که زه بوډا یم ما کې اصلاح د بچي نشته خو الله به پکې راکې پیدا کړي که نه بې موسمه نو دې وخت کې دوم دا دعا وغوښتله پوهېږئ که نه لما رأى زكريا ذلك وعلم زكريا علیہ السلام پوښ چې ان القادر على الاتيان بالشيء في غير حينه چې شی ورکی الله تعالی بغیر د وخت خپلنا به موسم ورکی نو قادر على الاتيان بالولد على الكبر نو الله په دې قادر چې مال بچی راکې په بوډاوالي کې پیګه وکانا اهل بیته انقرضوا او اهل بیت هم دل چې هغه بوډا شو شانډه شو بالکل بچي رحم اوچه پیګه به نو کیریش چې الله تعالی مالم راکې پیګه به نو دا تاغه بوله د رکوع پورې وسبه بلا شی ولې پر دا بیان هنالک دا زکریا هم پتا کده کې چې کله دا ولیدلو چې دا به موسم اره میوه پرتی دي د مریم په مخ کې نو دی واکه دعا پر ذکر الله شان در رب خپلنا لما دخل المحراب للصلاه في جوف الليل دې داخل شو جمعه ته یعنی محراب ته په مېند شپه کې نظر لکه دا وې دلته د سوال ده دا د شپې دعا چې دا مقبول وي الله تعالی پیغام دا الله تعالی قبلې د دې وجه څومره دعاګانې چې شوي دي هغه د شپې شوي دي الله قبول کړي قال ذو رب هب لي من لدنك چې محراب کې دعا مونږ وکړو تهجد وکړو یا خدای او بخماتا من لدنك من عندك ذریه طیبه اغا اولاد پاکیزہ پاک بچے مارا راکی نو انک سمیع دعا تاوریدن کی دے دعائی یعنی سمیع دا مجیب دعا تک دعا قبلائی زما دعا قبول ہے چې دا دعا وکړه فنادته الملائکه आवाज وکړه زکریا علیہ السلام ته ملائکه نه جبرئیل علیہ السلام وهو قائم دلا ولا يصلي في المحراب چې په دغه محراب مسجد کې د مسکو او دته आवाज شو چې بان الله به حرف جاره ان سرا به حرف جاره محذوف تھا بان الله يبشرك الله تعالی زیر در کیتا تھا بيحيى په يحيى عليه السلام سے نومي ولم يخو يحيى پیګه يحيى عليه السلام معنی تعالی زیر لګي او دا الله تعالی درکی دا بچي بیګه بیګه او دا رنګه مصدقا بکلمه من الله چې دې په تصدیق کوي په کلمې باندې اجا کلمه چا کائنه طرف د الله تعالی نه چې کومه کلمه ده چې هغه کون دی کون کلمه کون فیکون پیګه بیګه کاف نون دی بس واضح کړ نو دا کلمې باندې دی الله تعالی پیدا کړ وسیدان او دیبا سوی دیبا سردار وی او مشر بوی دی پیغمبر بوی دی وحصورا او دیبا حصوری دیبا منوع عن النساء پیغمبر دیبا یعنی
خذو ته به نه نږدې کېږي پوهېږئ پې که نه پوهېږئ ونبیا او دی پیغمبر وي من الصالحین د نیکانو خلکو پوهېږئ پې که نه نو د دې وجې نه دا مخکې ورته پیشنګوي وکړه الله تعالی تعالی زیر په یحیی سره راکوي دا به صفات وي سیدن حصورا نبیا من الصالحین نو روایت شوی چې لم عمل خطیئتا د چتا یعنی وړه صغیره ګناه هم نه ده کړې ولم یهم بها انې قصد وړي ګناه په خپل ژوند کې کړی پوهېږئ که نه یحیی علیه السلام پوه نه شئ به مطلب ځکه چې الله یې صفت وکړه بکلمت من الله سیدا حصورا نبیا من الصالحین پوهېږئ که قال دلته کې اوس زکریا علیه السلام خوشحاله شو ولې اواز ورته وشو که نه په یحیی علیه السلام بچي سره نو زړه مضبوط شو نو قال اوس پکې سوالونه کوي رب اے خدایا انا یکون لی غلام کیف یکون لی غلام څرنګه به شي ما دپاره ولد غلام معنا ولد انا په معنا کیف سره وقد بلغنی الکبر او رسېدلی د ما ته بوډاوالی وی دغه وخت کې د 120 سنه شپږو شلو کالو عمر کې و حضرت زکریا علیه السلام پوهېږئ که نه پوهېږئ نو ما له به څرنګې بچی راشي وامرأتي بل طرف ته ښځه زما چې ده عاقر هغه شنډه شوې ده بچو نه هغه ښځه چې دا رسېدلې وه 98 سنه دا یعنې 2 کالو ښځه 2 سلو د 6 کالو عمر کې پوهېږئ پې که نه نو قال الله تعالی ورته وفرمایل الامر کذلک کذالک الله دارن کوي الله تعالی الامر کذالک الله امر هم په دغه طریقې الله کوي کنه اوس تماشا کوي چې پیدا کیږي کنه پیدا کیږي کنه یفعل ما یشاء الله کوي هغه څه چې خوښ شي لا یوجزه عنه شیء الله له څوک عاجز کول نشي چې دا رحم کار نه کوي یا دې بوډا دی بس تاکہ بد اللہ تعالیٰ دو مادے استعداد پیدا کیا رحم کے بعد اللہ تعالیٰ دو ٹھنگاولو بس اللہ بدل بچے در انتہی سکے یفعل ما یشاء اللہ کئی آغا چیز سے خوشی لا یوجزه عنه شیء نشی عجز کول دینا سوک چیر دا نکی نداوتا اللہ تعالیٰ طرف نداو یعنی دا پیغام راغی نو قال اوی زکریا علیہ السلام رب اجعل لی آیہ یا اللہ ماتا اوخی نخد علامت حمد لدی بی بی چیز ما خد بکل سبب پتہ لگی ماتا رب اجعل لی آیتا اے خدا اوخی ماتا نخا مقرر اے علامت علیہ حمل امرأتی چې باغې مانا علامه وي د حمل د بیبي زما چې دا اوس درې پناه بچې شو ما ته به څه پته لګي قال الله تعالی ورته وفرمایل چې آیتک علیه نښه په دې باندې دا ده چې د دې پنس بچې راشي چې الله تکلم الناس 3 ایام پیګو دا به خبرې نه کوي 3 ورځې بلایالی ها سره د شپو نه شپې ور سره دی ګوره ها 3 ورځې به موږ کې د شپې 3 ورځې متواتر دا به خبرې دا باندې شي کوله خبرې به ختم شي بیا غیر د په خلاف د ذکر د الله تعالی ذکر د الله تعالی به کولی شي پیګو کنه لیکن نور خبرې دنیوي خبرې هغه بالکل کټ کیدا دا نه حاله الا رمزا بلکې خبرې دی کې دا په اشاره سره کې الا رمزا اشاره ته په اشاره سره خبرې کوي او دا رنګه واذكر ربک کثیرا او یادې دي دا رب خپل ډېر بلې ذکر حقوق شي کنه پاره کنه الله الله خو ویل شي واذكر ربک کثیرا وسبح بالعشی اموز دي کوي د ماخام ول افکار د سبا مدد چې موزونه دي کوي اول
النهار آخر النهار پیګه وکړه مودونه دې کوي خو عبادت دې کوي اسپران دا الله تعالی هغه تشویشنګوي زکریا علیہ السلام ته ورکړه پیګه وکړه وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ دا تتمه شخصي تتمه قصه حضرت مریم علیہ السلام دا شروع تتمه مستقیما نه پوره دا قصه دا چلی مستقیما پیګه آغا فعبدوه هذا صراط مستقیم هغه ځای پوره پیګه دا ټول قصه د پی مریم علیہ السلام دا چلی زکریا علیہ السلام وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اذْكُرْ یاد کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ عامل با اذکر مقدر کے چوئے ملائک نمرا سشی جبریل علیہ السلام یا مریم اے بیوی مریم ان اللہ اصطفا کے اللہ تعالیٰ کو رکھڑے دا بیوی مریم رضا وَتْوَحَرَ کے اپاک کھڑے تعالیٰ را من مسیح سے رجال تے پاک کھڑے د سنا د لاس لګولو د سړونو تا اوس په چا غیر محرم نارینه تا سره لاس نه لګول پیګر ولې دوبا بعد یو فرقه په کې دا سوچي چې بس دا عیسی علیه السلام د زنا نه پیدا شي دی زنا کړو پیګر نو الله تبارک وتعالى ته پاک کړي د مسیح ته رجالو واصطفا کے او ورکړی تعالی را ای بی مریم علی نساء العالمین پاک خذو دو عالمین د زمانه باندې پاک زمانه کې چې کوم عالمین احد زمانه باندې ته ورکړی ولدا څخه بی عائشہ جن هغه ټول نه غره بی فاطمه دا کنه دا هلوی حضرات تر شي ولیکن هغه زمانه کې چې کوم خزن باندې الله ورکړی یا مریم قنوتی لربک اے بی مریم تو سکوا تو اقنوتی لربک اطیعی لربک تو تابعداری رب کو دا اللہ تابعداری کی بندگی کی وجہ اللہ تک وسجدی او تسجدہ کا ور کے رکوع کا سر مار راکین سر رکوع کو یعنی مطلب دار اصلی مع المصلین تو مسکا سر مسکن کو ذالک المذکور دا مذکور چکم تیر شو دی مریم من انباء الغیب دا اخبارات د غیب نه دا اوس پدې کې اشاره ستا صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم اس کی جمله معترضه راغله ذالک من انباء الغیب واقعا خود بی مریم شروع وکړه دا پکې جمله معترضه د صداقت د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا الله تعالی وایي ذالک المذکور دا واقعا مخکې چې د زکریا علیہ السلام د بی مریم دا چې کوم واقعا ذکر شوله من انباء الغیب دا خو د اخبار د غایبان نه تانا ما غاب عن کدا هتانا غایب دي خبردار ته خو نه دا کوم زمانه کې دا شوی دي لیکن نوحیه الیکا منګه وحی کو په دې سره تا یا محمد صلی الله علیه وسلم نو ته حق پیغمبر وما كنت لديهم انوي تدوسرا يلقون اقلامهم چې کله دا بی مریم بیت المقدس تراغله او دو په خسنه اچو یلقون چې غردو دو اقلامهم قلمونه او خسنه اچو اس کې اچو په نو داغه وخت خو ته موجود نه به فلم په بو کې دا خسنه اچو چې چا خسنه ودره نو هغه بیا چې کوم د دې پرورش کې په بیت المقدس کې نو هغه چا ودره د زکریا علیه السلام پیګه وکړه نو دغه وخت خو ته سره یو ځای نه وي چې آدم قصه تا وکړه خدا تا ته وحی شوی ده کنه دا په غیب خو نه پیګه نه پیګه دې نستا حقانیت صداقت ته پیغمبر راغی او دا څنګه یلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم چې کوم یو بدلونه کفالت کې پرورش کې نبی مریم رضی اللہ عنہ وما كنت نبیت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لدیهم دوسرا ایز اختصمون کل جدو پدے مانے جگڑا کورا
جګړه کوله په دې باندې فی کفالتها په کفالت کې نو دا ټول خبرې دا تا ته چې معلومې شوې عرفته من جهة الوحي دا طرف د وحي وجنه نو ته پیغمبر یې ځکه نو دا ټول دلالت کې په صداقت ستا د پیغمبرۍ باندې پیږي به نه پیږي اذ قالت الملائکه اذكر او یاد کې پیغمبر دا د مسیح علیه السلام د عیسی علیه السلام په حق کې دا شوبه و دا غي دا جواب کې چې دا د څنګه پیدا شي څنګه نه اذ قالت الملائکه پاغو کې چې وی فرشتو یا مریم اے بی مریم ان الله یبشرک الله زیر در کی تا بکلمتین منه په یو کلمې سره او په یو حکم سره د طرف خپلنا منه اے ولد چاغه ولد او اسمه المسيح داغه نوم به مسیح عیسی ابن مریم وی دا زیر ورکړل شو په دای کلمې سره وجيها فی الدنيا او دې بسوي دې بزاد دې بخاوند جاه او د مرتبه وي ذا جاهن فی الدنيا په دنیا کې بن نبوت په نبوت سره د الله پیغمبري ورکړي پیګه به کړم او دغه رنګي والآخرت په آخرت کې هم دې قربي ومن المقربين عند الله او دې مقرب بي الله ته داسي او یکلم الناس فی ادب خبرې کې د خلق سره فل محض بزانګو کې ورو کې بوي او بزانګو کې پروت دي ادب خبرې کې خلق سره دا د صفات دي پیګه به کنه او عین قبل وقت الكلام د خبرو نمخ کې نه بلکې دا وخت خو ورو کې خبرې نشي کولای د موسم نمخ کې د خبرې کې وکهلا او دې به خبرې کې په بوډاوالي کې چې اخري عمر کې شي نو په اخري عمر کې خو خبرې کوي کنه خو لیکن دې به بیا اوخیږي اسمانونو ته دې به اسمان ته کیږي کنه نو بیا چې ورکو سپینګری شي بوډا شي نو بیا د بارانه بارا کوزيږي نو بیا هم خبرې کوي پیګه به ځکه چې حضرت عیسی علیه السلام دیر شیا درې دیش کال عمر کې دې اسمانونو ته ختلو پیګه کنه نو بیا دې لاسه و چې بډاواله ډېر زمانہ پس بیا راغی نو دا کهلا نو ته ځکه وګین دا خو بډاواله کې خبر خو دا نه دا د دوه خبره د دوه عقیده باطلې چې دوی هغه هم قتل کړو پیګه کنه عیسی علیه السلام نو الله وی چې وکهلا بډاواله کې به سلام خبر کې ته څنګه قتل کړو دا خبره رد شو دا خبره ومن الصالحین دې باندې بخت خلقونه نو دا پیشنګوئی ملائکو بی مریم رضی الله عنها ته دا پیشنګوئی وکړه چې دا پدمانه بلا سکیږي تعالی بدا بچی در کول شي نو به حسابي دا و یکلم الناس وغیرہ دا ټول قالت نو دی وی رب ان یکون لی ولد هغه منم نشنا خبر ورګیدا چې جما خاون نشتا نو سمال بچی څنګه راشي رب ای خدا ان یکون لی ولد کیف یکون لی ولد ما بار ولد څنګه راشي ولم یمسسنی بشر اما سره الله سن دې لکول یو بشر ها یعنی چې ما نکاح کړی دی ګنې به تزوج یا زګنې بد عمل ما زنا کړی نو ما سره ما الله بشر انسان ادمی هونه لګولې دا وره قال نو ورته الله تعالی كذلك الله الامر كذلك الله دا ما دارنګ الله کوي من خلق ولد منك بلا اب چې پیدا کوي ولد د تانا بغیر د پلان اگر که پلان نشتا او بغیر د پلان ولد پیدا کوي او يخلق ما يشاء الله تعالی پیدا کوي داسې چې خوښ شي دا کوي داسې ځکه چې ډېر داسې دي چې هغه بغیر پلان نه پیدا کړی دي ډېر داسې چې هغه سوي یعنی پلار
پلاری وي او مورې نه وي هغه پیدا کړي الله تعالی هغه څوک دی څه دی د سړي نه مور ښځه څوک پیدا شو آدم علیه السلام نه چې پیدا شو د حوا رضی الله عنها پلار خو نه و خدا د ده نه پیدا شو که نه او نو داسې هم پیدا کوي لکه تا نه چې اوس الله تعالی ته ښځه یې تا نه الله تعالی عیسی علیه السلام پیدا کوي د نارینه هم الله تعالی بیبي حوا رضی الله عنها پیدا نه کړه پوهېږې او داسې هم وي چې الله تعالی نه ښځې وي نه خاوند وي او پیدا کړي لکه آدم علیه السلام شو د خټې نه پیدا نه کړو او دا نور خو عام معمول دی چې ښځه خاوند دواړه وي لین چالو وي که نه نو هغه خو اسم کېږي خو لیکن داسې هم کېږي په دې طریقې سره هم کېږي دا ټول معاملات شوي دي که نو د دې وجې نه وایي الامر کذلک الله یخلق ما یشاء من خلق ولد منک اتان الله پیدا کوي بلا ابین بغیر پلان پیدا کوي اذا قضا امرا اگر چې اراده وکړي الله تعالی اذا قضا من اراده خلقه چې اراده وکړي د پیدایش ته امر یو کار پیدا کوي فانما یقول له هو یغته کن شاء کن دا کافرون ده نو فیکون فهو یکون دلته با مبتدا محذوف معنی فهو یکون دې دغه نه بیا مخکې شي وي چې وته یکون دا کافرون لا نه وي دا شي فهو یکون هغه شي مخکې پیګه نه پیګه دا الله داسې اړه دی داسې حکم دی نو ته دا عجیبه مګه چې د ګڼې دا پیدا کړي عیسی علیه السلام به الله تعالی تا نه پیدا کوي